الله الرحمن الرحيم. ولكن سبق لنا اسم متمكن أقسام وي. وهم من المعرب والمبني سبق شروع كرو. معرب ستاريخ ته. يعني آخر عامل دولنا. تيجي لا بتيجي. أو مبني ستاوي. يعني آخر عامل كبدي دولنا. يا ممكن بدي كده عامل تاني أنا كارن عامل هذا معمول تاريخ مكتوب. عامل ستاوي. عاملها سبب طويل تعبير وجنا تعبير آخر من مرة آخر من إعراب بتيجي أو معمول تطويل باي بني أنا إعراب ظاهر إعراب بسيط ظاهر بيعمل ابتداء عامل كلا كلا أسماء كلا كلا حروف كلا كلا أفعال بيعمل اسم متمكن بقول ابتداء اسم معربات ये اسم متمكن او چې کله بدل کې واقع اذن فعل مضارع چې خالی وي د نون د مؤنث ته د نون تاکید فعل مضارع چې خالی د سنه د نون د مؤنث تاکید د نون تاکید ایو اسم متمکن چې بدل کې واقع بیا کوم موږ دا خبره کړې و چې د اسم متمکن څو قسمونه دي څوارلس قسمونه د اسم متمکن څو قسمونه دي چې په دې څو قسمه اعراب چلیږي نه کوم اعراب دیو جنا کله چې موږ قرون اجمالا ویل نو موږ پناه ساغانو باندې نه وقفونه به کوم نمبر 1 ده مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرا صحیح او جمع مکسر منصرف نن سبا کوم کړي تفصیل کوله غوندګي چې مفرد منصرف صحیح څه دی مفرد منصرف صحیح څه دی چې مفرد به تسنیه او جمع دي مفرد به تسنیه او جمع دي منصرف او غیر منصرف دي یا مجرد تعریف کو او صحیح څه دی یو ګور صرفیانو کې موږ ویلو چې صرفیان صحیح ایتو چې ای د فاعل دریوانو کلمو مقابله کې نار به لتر راغلي نام سره راغلي انا له په ور دی استعمال دي صحیح شو لا دلته کې د بیان په دې باندې صحیح حال کلمه ته وي چې دای سم دلال کلمه مقابله کې فعل دی راغلي کله فاعل هم مقابله کې راغلي او غیر راغلي جسم دلال کلمه مقابله کې په فعل نه راغلي نو صحیح دی دا موږ دې مفرد مسلم باندې مثال ورکو زه نو زه چې دا دا د رحمن په باندې دا صحیح دی ځکه چې اخر کې په دال راغلی نو د سرجانو په باندې دا صحیح دی ځکه چې د عین کلمې مقابله کې به سره راغلی هر بیت راغلی دا سٹارټ ها تل کو شو دی وله ها مفرد منصرف صحیح څه دا وایي مفرد تسنیه او جمع نوي غیر مختلف وصول او صحیح څه دا وایي په باندې جاری دلالت کوي مقابله کې ارفعه تو مفرد منصرف جاری مجرای صحیح دا ځکه شان دي چې مفرد وي تسنیه او جمع وي منصرف وي غیر منصرف وي جاری مجرای صحیح یا جاری مجرا معنا قائم مقام چې قائم مقام صحیح غیر مجرا صحیح دي ته لګيږي چې په اخر د قافیه راغلی وي لیکن دا قافیه د مقبل ثابت وي اخر د قافیه راغلی لیکن مقبل ځای سوي شاکر مې لګونه دل صوبي مثلا باخره بقافله راغله لا واضح لا يالا لكن واضح هنا مقبل زي ده ساكن دي دي وجه دي تريد مفرد منصرف جاري مجرسي اجا مكسر منصرف جاء جمع جاء سي روايت بدل بگه ماچوي جاء مكسر کو بجا لگا روايت بدل بگه سي او منصرف ये غير منصرف لگا जैसे مثال है رجال صحیح شو لا ها مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح او جمع مکسر د دې دریم قسمه یو اعراب دی د دې قسمه اعراب د دریم قسمه اعراب یو هغه دا چې کله دا درې وړ شنو دا حالت رفعی کی وي څه دی حالت رفعی کی حالت رفعی څه مطلب دی چې اتو مرفوعات دي یوسد واقع شوی به شلو ته مرفوعات به دي چې اتو مرفوعات دي یوسد دا واقع شوی نو دا بار هدي په زمل اساسه اساسه په زمل اساسه او چې حالت نسبی وي یعنی حالت نسبی څه مطلب دی بدون الوجوبات دي دا باندې په حالت سره او چې حالت جدي وي حالت جدي څه مطلب دی
چې په دوه مجروراتو کې یو څه واقع شوی نو دا راځي په کسره لفظ سره اځدرا لکه چې اوس موږ مثال ورکوي جاءني زيدون نو په دا په حالت رفیع کې ولې واقع دی دا د اړین لپاره فاعل واقع کیږي مرفوعات اته څه جوړ دي مبتدا لا خبر دی فاعل دی نائب فاعل دی د ان هذا مشبه بالفعل داغي خبر دی او دا شان دی دا علای فی جنس خبر دی او د ما ولا مشبهتان اسم دی دا کان په لفظ اسم دی ان شاء الله په تاسو وایي او دا هذا دل او جاءني رجال وګوره په دریوان حالتونو کې یعنی دا او دا چې دې دا په حالت رفیع کې واقع دي حالت رفیع په سم سره څه سره دا دلته چې څومره مثالونه چې ګرګي کې د حالت رفیع دا غي نامه کې د مثال نامه کې جاء اٹکه لګول کی جاء او د حالت نسبی لپاره رأيت لګول کی او دا حالت جری لپاره مررت به یعنی بعد جلد مخکره بهر ته دا خبره ده حالت نسبی په څه سره لګیا رأيت زيدا رأيت زيدا او جاءني رأيت رجالا اذا خبرې کوي نه وجه حالت جری جو ہے حالت جری یعنی مکتبتي بعد بذر راغله مررت بزيد او مررت بدم یا نظرت الى دم معنا ما وقت الكوفي کا او مررت برجال ريبوت ده انا لو وليت اسم اعراب سره على الرفيق والامر الصراحه على النسبي ما على الشرع او على الجليل لا بس اعراب التاجه سراجي مفرد وصريف صحيح مفرد وصريف جاي مفرد صحيح اجام مفرد صحيح واش بي غير نمبر ده غير نمبر اعراب قسم هذا جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم څه ته وایي چې باندې باخره کې باخره کې نجی حالت رفیع پس سره ده زمل فی سره او حالت نسبی او جری پاړه کسره لګي پس سره کسره لګي لکه هن مسلمات رأيت مسلمات او مررت بمسلمات دلته په دې کې حالت جردی دا حالت نسبی تابع ده حالت جری مطلب حالت نسبی کوم پرې باندې کسره راځي واښوي دریم نمبر څه غیر منصرف څه دا وایي غیر منصرف څه وایي باید د اسباب باندې سره څه وکړه یو د څه چې قانون قانون کو څه وایي دا پکې راغلی واښوي لري حالت رفیع په زمانه سره حالت نسبی او جری په فتحه څه دا لکه جاءني احمد رايت احمد مررت باحمد ریښود وسلورم نو اوس به دا درې چې کوم لاولنیو کنه نو بری کې اعراب لفظي او اعراب بالحرکت پکې اعراب بالحرکت پکې واښوي اعراب بالحرکت او چې بس سره راځي زمر دې په سره کړه وګوره کله دې لاولنی دې پروتون نو وره نو په لاولنی کې درې وړه حالتونه جدا وته او په دې کې یو څه په درې وړو کې اعراب بالحرکت څو پکې او اعراب بالحرکت سره لفظي مو نه نو یو اوس په دې باندې چې درې نور دي کړه نو باید اعراب بالحرف لفظي ده سره اعراب بالحرف لفظي او څنګه چې په دې کوم کې په دې اولنی کې جدا اعراب ودالت رفعي جدا او دالت نسبي جدا او دالت جزمي جدا دا ځان په دې کې هم بلاوري کوي دی اگر څلورم باندې سره اسماء سته مکبره اسماء سته مکبره یعنی هغه شپږ اسماء چې مکبر وي شپږ اسماء کوم دي اون فمون او دا اسماء سته مکبره دا کوم اعراب ټول څنګه بیانو دا وکړې وي چې کله دا اسماء مکبر وي مصغر نه وي صحیح مکبر مصغر نه وي او مضاف وي صحیح کله دا مضاف نو بیا هم دا اعراب نه چلیږي نو مفرد وي تسنیه او جمع بنوي مضاف وي انا مرتين مضاف وي ويا متکلم طرف ته مضاف وي ويا متکلم طرف ته او مکبر وي واځي چې کله به دا څلور شرایط وي دا غیر بعد به دا کم اعراب چې موږ دا وي کدا نه لکه مطلب مفرد نه او تسنیه او جمع بیا به تسنیه او جمع ولا اعراب چي
او کچتا دا رغو مکبر نو مصغر بیا به مصغر ولا راټي مفرد مزید صحیح والا او کدا اسماء مضاف او یا د متکلم طرف ته مضاف نو بیا به هم بلګي اعراب تقديري وي د قاضي بشن خوښ چې کله دا څلور شرایط موجود وي نو دې حالت رفي راځي بس سره او واو لفظ سره على النسبي وي الف لفظ سره او على الجري وي يا لفظ سره لکه مثال جاء ابوك رايت اباك امرت بابيك خوښ دي باندې ها بیا الزام نمبر تسنیه او ملحق بتسنیه تسنیه چې اول وو یې ټول څه باندې ملحق بتسنیه چې تسنیه نه وي په تسنیه په شان دي او د څه نه دي کم دي کلا وکیتا د دې حالت رفي الف با خبر مفتوح او نون مفتوح او النسبيه جری وي ایا با خبر مفتوح او نون مفتوح لکه جاء مسلمان وكلاهما مسلمان او رايت رجلين وكليهما مسلمان مررت بمسلمين يا مررت بمسلمين برجلين وكليهما مسلمان وشو دا پنځم نمبر شپږم نمبر څه چره جمع مذکر سالم څه ته وایي جوای فاعل باندې کې سره غلي واو قول مفعول یا مفعول مکسور راغلی او د دې سره بل څه ملحق به جمع مذکر سالم څه ته وایي جمع مذکر سالم نه وي او اعراب کې دای په ځای کې او اساسي دي کم دي یو اولوله یو 20 تاسونه یو اولوله ولو الذي اعراب ما قال ربك او ما قبل مضمون سرا وقال نسبه دي بیا ما قبل مكسور سرا دا دې بس مثالي جاءني مسلمون واولو مال و20 رايت مسلمين واولي مال و20 رجل مررت بمسلمين واولي مال و20 واضح فدا دریم قسم جو کنه نو بری کې اعراب بالحرف لفظي او لې دریم کې سو اعراب بالحرکت لفظي او ورته دریم کې اعراب بالحرف لکه په دې باندې پوه شئ دا خلاصه ده الاولي دریم کې اعراب بالحرکت لفظي او ورته دریم کې اعراب بالحرف وسورا با و نمبر کې اعراب بالحرکت ته تقديري ده اعراب الحرکت ته وصله تقديري اعراب الحرکت تقديري څه مطلب دی چې بری کې مطلب ورته کیسه بدلیږي او تقديري به موږ تفکری نه او دا لکه حالت رفي په سم تقديري سره النسبي په فتحه تقديري سره حالت جری په کسره تقديري سره دا څه معنا په ځای سره د اسم مقصور سره اسم مقصور څه وایي په اخر کې الف مقصوره زائد راغلی الف مقصوره به زائد راغلی قبلا نصرا الف مقصوره به زائد راغلی حدیث له یو څه ده غیر جمع مذکر سالم مضاف بیان کړي چې جمع مذکر سالم نه وي بیا د مذکر طرف مضاف شي لکه غلامي دې موږ مثال کو جاء ان موسی وغلامي رايت موسی وغلامي امرت بموسی وغلامي په دروازه صورتونو کې موسی غلامي یو شان دي مو په دې تقدیر راځي او تقدیر پټه هم راځي ایا په تقدیر خوشي اتم نمبر دا اعراب بالحرکت ته او په دوه کې تقدیر او به لفظي دي په دوه کې تقدیر راځي لفظي دي چې حالت نفي په ضمه تقدیر سره حالت نفي په فتحه لفظي سره او حالت جری کسره تقدیر سره دا څه اعراب خاص اسم منقوص سره اسم منقوص څه وایي په اخر کې یا مقبل مکسور راغلی یا مقبل مكسور يا ساكن مقبول مكسور هذا قاضي دي مثال جاء القاضي رايت القاضيه امرت بالقاضي نهم نمبر اعراب ده جمع مذکر سالم مضاف بیان کړی چې جمع مذکر سالم وي هغه یې مذکر سره متفسر لدی اعراب دا بالحرف ده با تقديري او لفظي يعني بسو کې تقدير بسو کې لفظي ہے حالت رفعی کې په تقديري سره او بال اسلوب جری کې په یا لفظي انا مسلمون يا جاءني مسلميه رايت مسلميه مررت مسلميه دې پوښتنه دا پوره ده دې څه د مفيش پاړه تاسو اجمالی طور باندې ویل شو ان شاء الله سبا بغیر موږ سره په مضارع وي بیا وبرو
دوړ